आयत नंबर 57 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमामा वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा वज़ल्लल्ना औसुरिकुम अलैकुम पतासु बांदे अलगमामा दवरियज़े वअन्ज़लना और रावले गलमुम अलैकुम पतासु बांदे अलमन्ना तुरंजबिन वसलवा मड़जान कुलू खुरै मिन त्वय्यिबाति मा दपाकु आगसना रज़क़नाकुम चिदर कड़ी दे मुंगता सोता वमा ज़लमूना औ हिस नुकसान न दे कड़े मुंग दे वलाकिन कानू लेकिन वो दे अनफुसहुम पखपलो जानुनो बांधे यज़लिमून जुल्म को उनके वइज़ कुलना कला चुई मुंगा उदखुलू दाखिल शे हादिहिल कर्यता दिकलिता फकुलू पसरे मिनहा देना है सुशेतुम संगा ची ख्वखविस्तासो रगदन प्रेमाना वदखुलुल बाबा दाखिल शे दरवाजे दा सुज्जदन फाजज़े सरा वकूलू आए हित्वतुन सवाल ज़मुंग द बखन दे नगफिर लकुम बखन बऊकुम तासुता खत्वायाकुम दो खतागान उस्तासो वसनज़ीदुल मुहसिनीन ज़्यादा बदला बवरको नेको कारता वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। पदे आयती करीमा के अल्लाह पाक वम नेमत और अतम नेमत जिक्र की बनी इसराइल बांधे रुम्बे नेमत दस्पिन वरियज़ी द्वेम नेमत दो तोरंजबीन और मड़जान कलचे बनी इसराइल द फ़िरौन द गुलामेन अखलास शुलो और मूसा अलैहिस्सलाम वर्ता तौरात किताब राड़ो बागी की वर्ता अल्लाह पाक हुक्म द जिहाद करो दामल के शाम दादी आबाई वतन वो यानी दादी जाती मल्क शाम वो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वक्त के दी ब्या हिजरत करो में सरता अल्लाह पाक वर्ते हुए चितासो बलाल शे और दख के मल्क शाम के अमालिक कौम वो अगी सरब जिहाद ओके बस तासु तलल दी अल्लाह पाक बतासु तपत हदर की दियो दूलस कसान ओले गल चितासो उगुरे संग खलकते अगी चौकत लागसम दंग दंगो बलार सुवर सरा दी मूसा अलैहिस्सलाम तवे चिमुंग दल जिहादुन तनिशुतले और सूरे माइदा की वराशी चे इन फीहा कौमन जब्बारीन वदे मल्क शाम के हुडेर जोरवर खलक ते अमालिक कौम इन्ना लन नदखुलहा मुंग चरी चरिम दी त न दाखिली गुदे मल्क शाम ता मादामु फीहा तरदू चिदा अमालिक पकी और दुमर भी अदबी उकड़ला ची मूसा अलैहिस्सलाम तेवे फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून मूसा अलैहिस्सलाम तेवे फज़हब तलाशा
فذهب انت وربك استا رب دلال شي فقاتلا تاسو دوال جنگو کې مالک او سرا ان ها هنا قاعدون امون بدل تډډه والی خو په بسترو باندې تکیاګانو ته چې بس کله تاسو جنگ وګټئ بیا به راشئ موږ ته ووایئ بس موږ به لاړ شو. چې کله یې دا بې ادبي وکړله دی په دې وادي تیه میدان کې الله پاک 40 کاله په دښتې کې راګیر کړل، قید یې کړل او داسې راقید کړل چې دی وی واپس خپل ملک مصر ته ځو. چې کله فرعون غرق شو چې دی به سحر را روان شو تر ماښامه پورې به سفر وکړو سفر نو چې سار به شو به کتل د شپې به ارام کو دی به هم په هغه ځای باندې او دا وادي تی دا 12 کیلومیټر بس دا فاصله کې 12 کیلومیټر بس د دغه کې 12 کیلومیټر نه دی په 40 کاله کې بار نه دی وتی د وجه د بی ادبی د وجنه نو دیو د غر په لمن کې پاس به پنورم ونی اسم نو موسی علیہ السلام ته وی موسی علیہ السلام ته چې مونږ هدین ور واته کړلو الله نه دعا وکړه چې څه تنظیم راته وکړي نو دې ځای کې الله پاک هغه نعمت ذکر کی چې الله په بیا وریځ راوستله وزوللنا او سورکم علیکم پتا سبحانه الغمام د وریځې داسې وریځ په الله راوستله چې تک سپینه بوا رڼا به ورته خو لیکن تیاره به نه جوړوله او نه به ډوب جوړو تک سپینه وریځ بوا لکه د چترۍ به پې لګې د دې د پاسه وه نو وزوللنا سورکم علیکم پتا سبحانه الغمام د وریځې نو دا وم نعمت الله په سپینه وریځ راوستې وه لکه د چترۍ غوندې بل نعمت وانزلنا راولیږو مونږ علیکم په تاسو باندې المنا تورنجبین والسلوى مړزان من تورنجبین څه ته وایي مفسرینو لیکلي دي دا به د شپې دا وره چې کله پونه وریږي پونه واوره دغه شانتې به د شپې راورېدله د شپې او خوږه به وه مثال کم بوټي به و یا به ځای په ځای ونې وي نو په هغې باندې به راپرېوتله او د وورې به پې داسې لکه آیسکریم و خواږه به سو په آسان به داسې و سپینه ګوره کلکه جولنه به وه یعنې جوله به وه نرم به ښه وه که اوبو کې به دې واچوله نو بیا به ترې خوږ شربت جوړ شو نو د شپې به راورېدله او سارې به چې دي وکتل نو بس ځان له به یې ترې راغستله خوږه جوله به وه او والسلوى مړزان مړز دا به د چنچڼې نه غټ و د کمترې په شکل مړز خو هسې مونږ پېژنو غنمو کې چې خو دا به په ځمکه باندې ګرځېدل بس رابلل او په ځمکه به ګرځېدل کار یو تن به ورته لاس کو بس راټینګو به او دې ته حکم دونه چې څونه خوړی شي نو راټینګوی به دا نه جمع کول به نه کوی نو بس دی به دغه مړز چې کله به یې رید کو خوړه به نو ورپسې به یې دا خوږه جوله خوړله او معارف القرآن کې ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې څوک دا تورنجبین دې کې خاصیت وي داو خاصیت چې یو خو دا هاضمه ټیک کی او دویم چاته ذهني وسوسې نو دې سره دا ټیک کیږي دویم مړز چې څوک خوري مړز دکې به د زړه سخوالي کمیږي نرموالی د زړه به پکې پیدا کیږي نو الله پاک دې ته ځکه دا خوراک تجویز کو چې یو خو ذهنونو کې تش وسوسې وي اشکالاتو په نه څه خبره وه به که دا داسې نو دا به داسې که دا داسې موسی علیه السلام له اړه ګړو به کړو او وسلوه مړزان ړونه هم سختو نو چې سختو نو ځکه ورته الله پاک دا خوراکونه دغه کړل چې یو زړونه نرم شي دویم ذهني وسوسې ختمې شي
نو علیکم بتا سبانی المنا ترنجبین والسلوى مرزان کلو اخره او دیزه کې معارف القرآن کی ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د صحابو فضیلت د دیزه نه پته لګي. ګورا اغي موسی علیہ السلام توی مونږ خو د غر په لمن کې خوراکو الله نے دعا وکړه تیار خوراک بوله به مشقت راتو یعنی اس کسب بینکو او راتلل بورتا. صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه مړزان غوښتري نه تی تورنجبین غوښتري اسی امتنه دی غوښته خو په یو موقع د نبی علیہ السلام نه رستو شویم نه دی ګره او بنی اسرائیل ته تیار خوراک براتو بیا موسی علیہ السلام سره جهاد لنتل زکه محبوب علیہ السلام او صحابه هو بداسي چې بعضی وخت کې به مانزه کې صفونو یعنی په صفونو کې مانزه ته ولاړو د لوګي د لاسه به یو را پریوتو نو ټول به ور پریوتل. او په ځایل اعمال کې شیخ صاحب لیکلی دی ابو هريره رضی الله عنه وی چې د لوګي به دا حالت وو خلق برالو په سټ بیره تخپکه هودله چې د باندې میرګری زبا خپویدم میرګي ونو خېټه کې وسونه د لوګي د لاسه به وشي را باندې راتله. محبوب علیہ السلام یعنی خپل خېټه پوریم غټي تړلې دي او صحابه کرامم تړلې دي سو رضی ناره تیری کړې دي او محبوب علیہ السلام صحابو ته دعا کی اللهم لا عيش الا عيش الاخره الله دنیا کې هو په سختی تیریږي الله د آخرت زندگی خیسته کې فغفر الانصار والمهاجر الله د مهاجرین مغفرتو کې د انصار مغفرتو کې او صحابه داسې صحابو نبی علیہ السلام له پلاس کې لاس ورکو ونحن الذين بايعوا محمدا اے محبوب علیہ السلام مونږ هغه خلک یو چې ستا پلاس باندې بیعت کو پستا پلاس باندې بیعت کو نو به ورپسې نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. مونږ د موسی علیہ السلام د قوم په شان نیو چې خپل پیغمبر ته وي ته دې پوښا او جهادونه دې پوښا په هیڅ یو میدان کې بدینه پریرو ک په ور تم ولې ک سمندر تم ولې ک په دشتم بوزي ک په هر زیتم بوزي مونږ بتا سره علل جهاد ما بکینا ابدا ک جهاد لمبوزي تا به خالی او یوازې نه پریرو. نو دا د صحابه کرامو دیزه ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې اسم ور سره نو نبی علیہ السلام نه په یو مکم باندې سشي ندی رستو شي او یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وګورو چې ګورا د مکی خلقو نبی علیہ السلام پسې انعامونه اوستل چې چا راوستو سل اوخان باور لورکو دومره سخت خلافو یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د ټول مکی دشمنی ته غاړه په یوازې باندې خوا او نبی علیہ السلام سره هجرت کو مدینه ته. دشمن سره څوک د شپې د کور وځي نه خپل ارس په لوټاوي او ای دشمنی ته غاړه خرا او محبوب علیہ السلام سره څنګ په څنګ کې ولاب دي. ځکه هو بابا عبدالرحمن وی حقیقی مین هغه د رحمانه چې مزار سره د جوړ د یار مزار شي وی یو حقیقت کې مینا د ابوبکر صدیق وا چې په جون کې د محبوب علی السلام سره ویوځي او د مرګ نه پسوم د محبوب علی السلام سره ویوځي نو حقیقی مین هغه د رحمانه چې مزار سره د جوړ د یار مزار شي. نو بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام ته نزو هر چې صحابه کرامو په یو میدان کې نبی علیہ السلام نه دی پرې او الله دې معافیو کې اغي په ارسل ټاو کړو مونږ یو د سنت اتباع نشو کول. مونږ تاسو دا د خبرګان خبره ده د جمعې پرواز سالور صفای خو چې دعا وکړو نو 2 صفه پاتې شي نو اسی دا مونږ سنت کور کو سوې منو تاسو د فتنو دور د هر فرض نه کې دي سنت له کور سي د دیو جنا سنت پکور کې اولادي
خو لیکن زم چې د جمعې په ورځ د مسجد کې چې دا کشر کل راشي دی به وی جوړ را روان یو دور داسې چې دا سنت پکې نشته دی دی به زمونږ نه څه عبرت اخلي د دې وجې نه که نور کور کو خو چې د جمعې په ورځ دا مسجد کې کو چې دا کشر کل 20-30 کاله پس به دی وي دا سنت جوړ نشته ځکه ټول نیسي نو هغې سرونه ورکړي وو مونږ خولې تیار نه وو او هغې عمرونه ورکړي وو مونږ سنتو باندې صرف خپله زندګي نشو تېرولی او کولی نشو نو د دې وجې نه د سنتو ګورې خیال ساتو که د سنتو خیال ساتو الله به توفیق د فرض راکړي څوک چې سنتو خیال نه ساتي وګورئ دنه الله توفیق د فرض بیا نو علیکم المنه فتاسو باندې تورن جمین والسلوى مرزان کلو خری من طیبات ما د پاک واسنا رزقناکم چې درکړې مونږ تاسو ته الله ورته پاک خوراک دی بس دا کوي او ما ظلمونا ظلم نو کړې مونږ په دې باندې ولکن کانو لیکن و دې انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکې او دا ظلم یې ولیکو الله پاک ورته وی چې ګوره جمع کول به نه کوئ بس چې څونه خورئ راټینګوئ مړه ځان بس اگر یې توئ پخوئ خورئ سبا بیا به دی به څه چلو کو یو به یې خوړو 10 به یې راټینګ کړلو کې به یې ښودل اب ورته سها شو چې کله یې خبره نه منله الله ته د خوراک دا نعمت هم واغستو نو دې ځای ځکه الله وي وما ظلمونه ما د دې هېڅ نقصان هم نه وکړی ولکن کانو انفسهم یظلمون دا خپل نقصان یې په خپله باندې وکړو نو د دې آیت د لاندې نه علما لیکي چې الله پاک په خپلو بندګانو ظلم نه کوي ورې ولکن کانو انفسهم یظلمون دا ظلم دی په خپل ځانونو باندې کوي وَإِذْ قُلْنَا کله چې وایي مونږ ادخلوا داخل شئ هذه القرية دې کلي ته موسی علیه السلام ته ووایي چې دې تورنجبینو مړزانو راله وختي پاخه کړل او بس دا اوس نه خورو الله نه دعا وکړله موسی علیه السلام ته وی چې دا خوا کې کم کلی ته دې ته د داخل شي هلته دې لړ شي خو دغه کلي ته داخلېدو طریقه به دایي چې او به وایي استغفر الله چې الله مونږ معاف کړي دویم په عجزۍ سره به داخلېږي یعنی تکبر به نه کړي نو بس چې دی سکی التبورتا ملاویږي دغه د وادي تیه د غر د لمنې د کوسی کته کلی تا نو دې کې هغه وي وایس قلنا کله چې مونږ ادخلوا داخل شئ هذه القرية دې کلی تا د دین یا بیت المقدس مراد دی یا اریحا یو کلی د مفسرینو ذکر کړي وکلوا خری من هذا دینا حيث شئتم سرنګ چې خو استاسو رغدن پراه سرا رست راضی بیا بس دې کې ځان لزمیداری کوي وادخلوا الباب داخل شئ دروازې ته سجدن فاجزه سرا مخکې د پوره کلی نه به یو دیوال ته وکړو او هغې کې به یو دروازه غټه پرېښې وه مثال د پوره دینا نه به یو داسې دیوال چاپېره کړو او هغې ته به یې غټ ګیټ پرېښو نو دې ته وي چې کله دښکې کلي ته داخلېږې او مین دروازې ته لړ شي سجدن یا خو دا ده چې سجده وکړې الله ته یا دویم سجدن دا سجده یعنی عاجزي وکړې الله ته یعنی داسې انحنا چې ورته وي سرونه ښکته کې او دروازې ته داخل شي وقولو او داسې وایي حطوة سوال زموږ د بخښنې دی د حطوة معنی ده استغفر الله یعنی استغفر الله وایي او د دروازې ته د ښار داخل شي نو الله پاک وي نغفر لکم یو کار به دا وکړو چې تاسو ته به بخښنه وکړو خطایاکم تاسو د ګناهونو چې کوم خطاګانې او بې ادبۍ درنه شوي دي هغه ټولې به درته معاف کو او بل وسنزيد المحسنین او الله پاک وی زیاته بدله ورکوم زه نیکو کارو ته وظللنا او سورې کوم علیکم پتاسو باندې الغمام د وریځې وانزلنا راولیکم علیکم پتاسو باندې المنا تورنجمین والسلوى مرزان کلو خری من طیبات ما د پاک واسنا رزقناکم چې درکړې دې مونږ تاسو ته او ما ظلمون او ظلم نه دې کړې مونږ په دې باندې ولکن کانو لیکن و دې انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي
वैस कुलना कलचिव मुंगा दुखुलू दाहिल शेया दिल करियता दी कलिता फकुलू खुरे मिन हाद देना हे सुशे तुम सरंग चिखो इस्ता सूरा गदन पपरा है सरा वदखुलुल बाबा दाखिल शे दरवाजे दा सुजदन फाजदे सराम वकुलू आए हित्वतुन सवाल जमुंग दबहने दे नगफिर लकुम बहनबो कुता उस्ताखतवाया कुम द गुनाहुन उस्तासो वसनजीदुल मुहसिनीन और ज़ियादा बदलब और कोने कानुता सुब्हानल्लाह बिहम्दि सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रति बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना अल जन्नत बिल कुरान आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।